سپوږمۍ ضلع پرچینار ښار کې د سپینګر پښتو ادبي جرګې په مرسته د امن محفلې مشاعره شوې چې پکې د علاقې ګڼ شمېر شاعرانو نه علاوه د علاقې مشرانو، ځوانانو او استادانو ګډون کړی و. د امن مشاعرې کې موجوده حالاتو باندې مختلف اړخونو خبرې او شعرونه وړاندې کړي. دې نه علاوه زړه راښکونکي او سور ناډک ساز د خلکو په ذهن یو مثبت اثر اچولی. سپینګر پښتو ادبي جرګې مشاعرې کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه وړاندې کړي او خلکو ته د مینې او محبت پیغام ورکړی. دې نه علاوه شاعرانو ترنم او موسیقۍ سره د پرچینار ښکلا او خلکو ته پرچینار ته راتلو شاعري الفاظو کې بلنه ورکړي. خیستا پڑا چنار کې راشه وکړه یوه شپه پړه چنار کې راشه وکړه یوه شپه پړه چنار. دې نه علاوه محفل مشاعره کې خلکو ته په علاقه کې اتفاق او اتحاد پیغام خور کولو ویلي او ځوانانو ته مثبت کردار ادا کولو زور وړی. دا نفرت، دا اختلاف، دا تنازع، دا سازشونه، تشدد او دا جګړې او دا فساد نه ډک فکرونه دا عوام به پوهوم چې اتفاق ته ضرورت دی.